دې حل ویلې نشته دې ویلې نه راوځي دا جړه په کورمه کې د پټان عبدالخالق ده چې په یو لاس کې سپینه جنډه نیولې او بل کې قرآن مجید دی. هغه یو مدني فعال دی چې د چهارشنبې په سحر له صدې پړه چنار ته د امن پیغام ورکولو لپاره ورغلی دی. نوموړی د ځمکې پر شخړه یو ځل بیا شروع شوی جنګ غندي او وایي تر کله پورې به یو بل وینه تویوي. ما نن ځان سره د خپل والد صاحب قرآن راوړی 200 روپۍ ویاله پوهېږم بیا دې ته خوشحاله چې زه بیا یم سني دې ته خوشحاله چې زه سني یم ته په دې خبرې فخر لرې چې ما دومره هلته مړه کړو په دې خبرې فخر لرې چې ما دومره وکړې مړه کړو نن بیا د دغه بطور بندونې واجې نه ډېر کورونه به وږم استساوي ډېر مسافر په لاره کې ولاړ وي که څه هم په بشرو کې د 9 پوره شروع شوی جنگ ذاتی دی خو دواړه خواوې ځینې عناصر پر سوشل میډیا هغې ته د مذهب رنګ ورکولو هڅې روانې کړي. د میرباغ پټان عبدالخالق یو سني دی خو چې کله پړه چنار ته ورغلو نو یو شمېر شیعګان ورته هرکلی وکړو او ورسره هغلته د پریس کلب ودانې مخې ته کېناستل. د پړه چنار میر افضل خان پر خلکو غږ کړی چې د سیمې امن په خاطر له خپلو کورونو راووځي او د جنگ پر خلاف ورسره پر احتجاج کې شامل شي. ټولو ته مو دا خصوصي اپیل کوو چې پړه چنار کې یو تانه پاتې نشي امن دپاره ټول پړه چنار روزه خپل کاروبار پرېږده او روزانه کاروبار نه کېږي روزه پړه چنار امن دپاره د کورمې امن دپاره د صدې امن دپاره د ټول وطن امن دپاره روزه دا تاسو هر سړي ذمہ داری ده د ځای ته روزه دغه دھرنې کې भरपूर شرکت وکړي. په بشرو کې د ډنډر اوسیدونکو له نور حسین کلی خلکو سره پر متنازع ځمکه د کروندې په خبره جګړه پیل کړې چې پکې تر اوسه 4 تنه مړه او تر 15 نور زخمیان شوي دي. که یو خوا په پړه چنار کې د امن غږ راپورته شوی نو بل خوا په صدا کوهاټ او پېښور کې د کورمې خلکو هم د جنگ پر خلاف احتجاجونه پیل کړي. د پړه چنار ځایي مشر علي جواد توري مشال لډیو ته وایي په سیمه کې د شیعه سني مشرانو یوه لویه جرګه ضلعي انتظامي رابللې چې هغې د ډزبندۍ لپاره له عمل تېرولو کوششونه روان کړي. ډي سي کورم او 73 برګیډیر شهزاد صاحب خبرې وکړې هغه نه بعد د فیصله وشوه چې شیعه د خپل علاقې طرف لاړ شي او اهل سنت د خپل علاقې طرف لاړ شي او دا مشران دغه ځکه مرچې خلی کې او دزبندي د وکی ان شاء الله within half hour به دا حکومت مرچې خلی شي او ان شاء الله دزبندي بشي. بشرو سیمه د برکورمې په حدودو کې راځي چیرته کې د مقامي اوسیدونکو ترمنځ پر یو شمېر ځایونو تنازعي دي او هغلته مخکې هم ورباندې خونړي جنګونه شوي خو د شخړو حل یې تر اوسه نه دی راوستل شوی. طارق ورکزی مشال ریډیو پیښور.